بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. دا دویم مثال ذکر کیږي. اول مثال ناریو او دویم مثال مائی دی. ما تاسو ته دا دو مثال ذکر کړ. اسلام دا رڼا ده. اول د نور مثال شروع یو رڼا ورته مړ شي. دویم مائی دی. اسلام ذریعہ د حیات ته د اوبو پشانی ادریس کاندلیوی سیب لیکلی. لکه دویم مثال مائی ذکر کوم. تعدد د مثال بنا ده په تعدد د ممثل باندې بیان القرآن لیکلی. منافقان دو قسم وو. بعض هغه و چې ډېر بالکل په کفر کولاو کړو، ایمان طرف ته جوړ روزو کول نه. یو قسم منافقان دو. دا اول مثال لاغي شروع. دویم قسم منافقان داو چې کله کله اسلام حقانیت ذهن کې بکې ناستو. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. دا نمبر 2 منافقان ذکر کی. پرون یو مرګری ته پوښتنه کوله تشبیه مرکبه ده که مفرده ده. دا دوړه تشبیه پکې صحیح کېږي. امام بیضاوی رحمه الله پکې به په متعدد طریقو سره تشبیه ذکر کړی ده. جواله کې تشبیه مفرده دی ته وایي چې د مفردات او تشبیه د مفردات سره ورکړي. دا راده سره مشابه شو، دا راده سره مرکبه دی ته وایي چې د ډېرو امور نه یو هیئت منتزع شي. د هیئت تشبیه ته هیئت سره ورکړي. دواړه پکې جوړې کوي. د منافقانو مثال ورکړل شو د مستوقدینو سره. دا مفرد منافق د مستوقد په شان دی. او دا آمنا ویل دا د اور بلولو په شان دي. ځان ته رڼا بل کړه او به چې مړ شي دا رڼا به مړ شي. دا د بل تشبیه شول. ذهب الله بنورهم. دا چې به مړ شي نو رڼا به مړ شي. دا آمنا به کار نه ور کوي. دا د مفردات او تشبیه د مفردات سره یا ردینه یو هیئت منتزع کوي. یو منافق دی او د منافق چې کوم دی په خوله آمنا ویل دي. ردینه یو هیئت منتزع دی. او یو مستوقد دی چې هغه ځان ته اور بل کړی دی او بیا ورته مړ شي. د هغې امور نه یو هیئت منتزع دی. او د هیئت تشبیه د هیئت ته ورکړي چې استعاره تمثیلیه به وایي. څه ورته وایي؟ د دویم مثال کې دوړه جوړي. او کا صیبین او کا ذوی صیبین. د منافقانو تشبیه ورکړل شو د خاوندانو د باران سره. مفرداتو کې تشبیه ورکړي. د خاوندانو د باران سره د منافقانو تشبیه چې کوم دی ورکړل شو. بیا منافقان دا قرآن شریف دار باران پشانی شو. دا عام اسمان نوریږي. منافقان د خاوندانو د باران پشانی شو. قرآن شریف کې د کفر ذکر دی او د کفر تیاری په کې ذکر دی. هر تیارو سره مشابه شو. قرآن کې وعد او وعید دی. دا د رعد او برق سره مشابه شو. د رعد او برق د ګوتې په غوږونو کې داخلي چې قرآن وانه ورو د خپل مذهب نه وانه وړو. دا د مر سره مشابه. دا د مذهب نه اوختل لوی ته څه ښکاري؟ مر ښکاري. نو د مر نه یریږي، د مذهب د پرېښودو نه یریږي. غوږونو کې ګوتې ور داخلوي.
دا د مفرداتو تشبیه شول. او یا د مجموعه تشبیه د مجموعه څه ورکړی نو خاوندان د باران یو په ګبرهټ کې یو فیره کې برېښناګانې یو تندرونه نو دې نه یو هیات راویستله شو دا مشبه به شروع. او منافقان چې قرآن اوري او په ګبرهټ کې دې نه یو هیات منتظر شولو دا مشبه شولو. نو تشبیه د هیات ته ورکړی چې به استعاره مرکبه شول. او که صیبین او که ذوی صیبین دا ذوی پکې حذف دی. یا مثال د منافقانو پشان د خاوندانو د باران دی. صیبون پس کې سوی ویبون دی سره سوی ویبون او یہ په یو ځای کې رال اول پکې ساکین دی او بدل که پیاسا سیدون قیدم وی لیکن اب کې جاری شوی ده. او که صیبین د غټ غټ باران پشان دی خاوندان د باران قرینه ور باندې موجوده وګونو کې کوتي داخلي دا باران داخلي کې خاوندان د باران خاوندان د باران دا ذوی پکې حذف دی. دې مثال پشان د خاوندانو د غټ غټ باران من السماء کې د عام اسمان نه ایسو عام بارانی فیه په دې باران کې ظلماتون تیری ورادون غړزاری او برقون او برېښنای پکې کو پر ذکر په قرآن کې ا مشابه د رچاسه تیرو سره راد وعید دی پکې هغه د راد سره مشابه دی وعد دی پکې هغه د برق سره مشابه نه دا مفردات شول. یجعلون اصابعهم دې کې مجاز مرسل دې داخلي خپل ګوتې انام لهم البقرہ د ګوتو سرونه په غوګونو کې داخلي او دومره مبالغه کوي چې الله غونډې ګوتې ذکر کړي ته به دا غونډې ګوتې په ورنه نه باسي ذکر د کول او مراد تجوز چلیری شال اخیری یو پکیدار ذکر د کول او مراد تجوز دا مجاز مرسل له صفات تفاصیل لیکي دې داخلي خپل ګوتې فی اذانهم په خپل غوګونو کې معنا د ګوتو سرونه داخلي من السوائق له تندرونو د وجه تندر نه یری حذر الموت د وجه د یری د مرګ نه وجه الله زمانہ بچرته وتختی والله محیط الله احاطه کون کې دی بالکافرین فکافرو د الله علم محیط دی د الله قدرت محیط دی د الله نه څوک تختیدلی نشي. دا یکاد البرق دا یا جمله مستانفه مظهری لیکلی یا حال په داسې حال کې یکاد البرق یا جمله مستانفه بار نسائل سوالو کو چې ما حالهم فی وقت السوائق په دغه وخت کې چې دا غړزاري او تندرونه را غورځي په دغه وخت کې ردی حال څه دی. الله جواب وکړ یکاد البرق قریبه را چې برېښنا یخطف او تختی ابصارهم نظرون استرګرو دي دومره برېښنای قریبه را نظرونه او تختی لاندې شي. کلما اضواء دا دو معناګانې دي ما تاسو ته اضواء لازمي مرادي متعدی مرادي متعدی معنا کې راجح ده ازلمه لازمی مرادی متعدی مرادی لازمی معنی کې راجح ده ازلمه کې څه معنی راجح ده لازمی او ازوا کې څه معنی راجح ده متعدی. نو ازا متعدی کوي ضمیر بچاته راځي چې برخ ته کلما ازوا هر کله چرنا کې دا برېښنا لهم دی ته الطريق لارا دا بګي مفعول حذف شو ازوا فاعل سره برخ ده برېښنا روخانه کې لهم دی ته الطريق لارا مشو فيه دی په غلار کې روان شي. وایذا او یا لازمی کوي کلما ازوا هر کله چرنا شي لهم دی ته الطريق لارا ازوا رنا شي به طریق فاعل شي او چرنا کړي ضمیر برق ته راځي کې هغه به فاعل شي طریق به مفعول شي دغه متعدی معنا راځي هر. وایذا ازلم او کله چې تیار شي دا غیر متعدی کوي تیار شي په دې باندې قامو دی ادریږي تیار شي په او یا متعدی معنا وکړي مظهری دواړه معناګانی کړي تیار کړي په دې باندې دا برېښنا ازلما دا برېښنا په تیار راولي برېښنا چې کېږي بس چړي سترګو کې پړق پړوقي څه نه تیار ور باندې راولي قامو دی ادریږي سمانا. دا یو بل نقطه پکې وایي ازواس الله کلما ذکر قسم کلما سور د موجبی کلی دی هر کله چې رناش نو دی رواني او د ازلمس الله اذا ذکر قسم اذا ذکر ک اذا د مهمله د پر راضي
اظهار محملې دپاره راځي. نو دوړو کې به کلما راغلی یا به دوړو کې اذا راغلی وي. په یو کې کلما راتلل او په یو کې اذا راتلل. دې کې څه نکته ده؟ تاسو به یو نکته پکې دا ده چې ردی دا مزل مقصود دی. سره منزل مقصود ته رسېدل مقصود دی. نو چې لږه رڼا موی نه روان شي پکې او دا ورېدلې څه نه دي مقصودو نه دي. دې نه تعبیر فیضا څه کړی ذات لمه کې تېره شي نو قامو دي ودرېږي. دا متردي دي ښه. داسې منافقه متردي. ومن الناس من یعبد الله علی حرف. بعضې خلک په یو طرف کې عبادت کوي. فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران. دا د منافق مثال دی. باران والا متردي دي نو منافقان هم سری. دا منافق د نافقانه مشتق دی. سره نافقه د مګي سوړي ته وایي. د منګک ځنګلي مګي ځان له دوه سوړي جوړې کړي. په یو ورننه وځي او په بله وځي. نو ښکاري ورته دلته کښېني چې دې ځای کې منګک نه ننوته اوس به راوځي ځنګلي مګه یو ته دلته ناسته یا په بله سوړه وتلي. داسې منافق دی. د اسلام په پرده کې ورننه وځي ته به دا مسلمان دی. خوا به وتلی چېرته کافرو ته وتلی. کافر څه به ناست دي یاله لالا ته راته څه وایي چې هغسې وکړم. نو دا د مګې مثال دی. دوه سوړې جوړې کړي دي. د اسلام په سوړه ورننه وځي او د کفر په سوړه باندې څه کوي وځي. ځکه ورته منافق وایي. ښه دا د نافقان نفق سوړي ته وایي. ان تبتغي نفقا کستا طاقت لري ان استطاعت ان تبتغي نفقا کې سورنګ طلب کی او سلمن یا پړوي او اندر پایا پتا ته بیا آیات نه موږ ته راوړي نو راوړو ته نفق سوړي ته وایي. منافق دغه نافقانه مشتق دی. ولو شاء الله دلو کې قاعده یاد کړئ. لو راضی د انتفاع شی ثانی د پاره د وجه د وجود د شی د انتفاع شی ولنا لو لسره پر راضی د انتفاع شی ثانی د پاره د وجه د انتفاع شی ولنا. دا عام علما دا وایي. ابن حاجب سے په اعتراض کړه په دې جمهور باندې چې دا تاسو غلطه خبره کوئ چې لو د انتفاع شی ثانی د پاره راضی د وجه د انتفاع دې آیات کې جوړ کوي کنه. قد الله مشیت وې نو د دې اورېدل غوږونو به بولي وې لیدل سترګو به بولي وې. خو د الله مشیت نشته بولم نشته. الله مشیت نه دی راغلی دې پورې نه دی متعلق. دې د غوږونو په کڼولو پورې د الله مشیت نه دی متعلق. غوږونه نه دي کاڼی شي. الله له سره پر راځي د انتفاع شی ثانی دپاره د وجه د انتفاع شی ثانی غوږونه او سترګې کڼېدل. غوږونه کڼېدل او سترګې ړندېدل دا شی ثانی. او شی اول د الله مشیت دی. د الله مشیت د دې په غوږونو کڼېدو پسې نه دی متعلق. نو بس هغه چې غوږونه یې کاڼه شوي نه دي. ابن حاجب صاحب راغی اب اعتراض وکړ چې د اول ته مقدم وي او دویم ته تالي وي. که مقدم او تالي نه وای نه پېژنئ. اوس وفاق والا منطق حرام کړی دی. ښه پوهېږي پې نه نو دا حرام دی. نو بیا په بل طریقې څه وایي ملزوم او لازم خو پېژنئ که دا مقدم ملزومي او تالیف څه صحیح لازمي. لازم کله مساوي کله عامي. صحیح لازم کله مساوي کله نو چې ملزوم نه پې شو که لازم مساوي خو څه نفي بشي. خو کله کله لازم صحیح عامي کله کله لازم عامي. نو په انتفاع خاصه څه نه راځي انتفاع د عام نه راځي. دا د چا ویل چې لو د انتفاع شی ثانی دپاره شی اول به نفي او شی ثانی به څه نه نفي. مثال کې ذکر کوي کنه لو کان زید انسانا دا شی اول شروع لکان حیوانا دا شی ثانی شروع لکنه لیس بانسان فلیس بحیوان سمون شو لګولې. انسان دی نه خر دی کنه څه انسان خاص دی حیوان سره د انسان د نفع نه نفع د حیوان څه نه کیږي نه لازمیږي. دا د چا ویل ابن حاجب صاحب وایي چې دا خبره د علماو غلطه ده. دا غلطه چې لو د انتفاع شی ثانی دپاره راځي د وجې انتفاع شی اول نه. داسې ووایي چې لو د انتفاع شی اول دپاره راځي د وجې انتفاع شی ثانی الټی کوي. شی ثانی لازم دی که نه نو لازم یا مساوي یا عامي. چې مساوي نه پېښې مساوي څه کېږي نه پې کېږي.
او چې عام نه پی شي خاص وسه کېږي نه پی کېږي. نو داسې ویل پکار چې لو دلیل لدی کې ثانی نه پیدا نه اول بم نه پی. دا وایي دا متقدمین او مولیان غلط شوي دي. تفتازانی صاحب وایي چې قریب او د مولیانو اجماع کړی وي. چېرې د ابن حاجب استعراض ډېر ښکلی اعتراض دی، ټول مولیانو یې په مخه کړه. وایي د الله فضل و زر عالمه نو ما کېنه ابن حاجب صاحب چرګه زمانه وګی د شاه زمان پانګړ کې چې دا کېدی شي مطلب پوه شي که نه. لګیا په بلاغت کې ولاړې منطق ته دا اندفاع شي ثاني کې دلیل د نفي د اول لپاره دا دلیل نه څوک بحث کوي، منطقیان بحث کوي، په پښتو پوه شي استدلالات نه بحث کوي. مونږ وایو علت یې سره څه د اشتثاني په خارج کې نفي د علت یې سره علت یې نفي د والله نوام دې کم ځای ډب دی کم ځای نو بیا تفتازانی سے بیرته په ابن حاجب سے عبرت کړي، جمهور طرف نه څه کړي یا دا مې تقیده ویل خن ولو شاء الله دا کله مشیت راغله. دا یا دوه خبرې دي، یو مشبہ ده یو مشبہ به ده، د دوړو سره لګول شي. یو مشبہ ده چې منافقان دي، یو مشبہ به ده چې خواندان نصری ده باران دي، دوړو سره لګول شي. اوله د مشبہ سره لګي مشبہ منافقان دي کړه. ولو شاء الله قد الله اراده شوی لذهب بسمهم د منافقانو غوګونه به بولی وي کانه کړي به او افسارهم سترګو نظرونه به بولی وي معنا دا چې وړاندې کړي به خدای الله اراده نه ده راغلی نو په دې ځړ پستر کې وړاندې کړي دي خو د سر پستر کې څه نه دي کړي نه دي وړاندې کړي د سر په غوګونو نه دي کانه کړي. دا معنا دا د مشبہ سره لګي او یا دا د مشبہ به سره لګي چې خواندان د باران دي. ولو شاء الله قد الله اراده شوی لذهب بولی به بسمهم اوریدل غوګونو د خواندانو د باران. مخکې منافقانو کړه منافقانو د غوګونو لستر ګړندې او کڼي دي پر ظاهري غوګونو الله کانه کړي وي اوسې د خواندانو د باران سره لګي. قد الله اراده شوی خواندان د باران به کانه کړي وي او وړاندې کړي به. ولو شاء الله لذهب بسمهم بقصيف الرادخه پګړزاري د غړزا په आवाज د غړزاري باندې غړزار دغه سوایخي هغه وګونه کڼي پردیش لې نو سبب موجود دی. څه موجود دی؟ سبب موجود دی چې غړزار دی او مسبب فنه دی مرتب کې د وګونو کڼي دی. نو بل مسله ثابت شو چې اسباب اثر کوي الله په اراده سره. الله د اراده نه بغیر سبب سره د مؤثره نه دی. دا مسله ته معلومه شو. دا برېښنا موجود دا سبب د وړاندې دور دا پړق او پړق کېږي سړی پستر وړاندېږي خو د الله مشیت نه دی راغلی د پستر ګوندې دی وړاندې کړي. نو اسباب به معنی دنیا سره عالم اسباب دی. خدا به وایي چې بلې سبب څوک اثر مرتب کوي؟ الله په اثر مرتب کوي. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي چې د اسباب مثال له کچکول دی سره کچکول به الله ته نیسو څوک ورته یو کچکول ونیسي څوک بل روزي پکې الله راچوي. خدا د ملنګ کچکول دی روزي پکې څوک راچوي؟ الله راچوي. په دې کچکول به یقین نه یقین م په مالک چې مالک پکې روزي راچوي. زاګ امامتي کچکول کړي سبب دی کنه چې الله اراده نه کړي امامتي پکې مقتدین به امامتي نه وباسي هیڅ بدر نه کی. چا مدرسه کچکول درس کوي نه دا به ته مدرسه وي زموږ په پڼ کې گنجائش نشته الله غم کوه مدرسې نه به څه کوي وباسي. چا پټه کچکول چې الله وغواړي په پټي کې روزي راچوي چې الله په اثر نه مرتب کوي پټه به خو وکړي و به کوي الله به پکې څه نه کوي فصل نه کوي. نو کچکول به اختیار وخه چې اسباب نه اختیاري دا تعطل وته وي توکل نه څه تعطل له دا سه مثال دی لکه سړی پټه نه کړل یاره په الله مې یقین دی زما دي پټي کې به خولي پاره مې جوارو کی الله قادر خو دی ښه الله کچکول نه یو داسې روزي درکې قادر دی په الله پاک. هو کچکول به تخفل نه دي عادت په دې جاری چې ملنګان به کچکول نیسي او روزي به کې څوک راځي الله راځي. کچکول به تخفل نیسي ښه اگر که الله داسې به پټي د کارونو نه بغیر جوار کولای شي جوار هم پکې کولای شي او غنم هم پکې کولای شي خو عادت په دې جاری دی چې ملنګ به ورته څه نیسي کچکول نیسي او په کچکول به د ملنګ یقین نه دا توکل له او چې کچکول بالکل مات کی دا تعطل له سره تعطل اسباب پرې خور بس پټه نه ده کړل ان شاء الله خوري
پارمی غنم براله وکړو خمبې به ترې ډکې کړم. نو په دې تمه باندې کښېنم. یو کس ساده غونده و، نو هغه دا اورېدلي چې الله روزي ورکوي، چې سړی پرې توکل وکړي نو الله روزي ورکوي. نو بس ځان ته لس سړی کوم. جومات کې ناست یو ورځ یې ناره تېره کړې، بله ورځ په درېیمه ورځ مېلمانه راغلي. مېلمانه ډوډۍ خوري، دی ناست دی، اوس به راته غږ وکړي، اوس هغه ته غږ نه کوي، ده ټوخی کړی. او ته وایي مېلمه راشه ډوډۍ وخوره، ځان سره کېنولی دی. مولا بیا تقریر کوي چې څوک به الله توکل وکړي، ومن یتوکل علی الله فهو، نو دی ورته وایي چې الله روزي ورکوي خو ټوخی غواړي. توکل باندې الله روزي ورکوي، خو ما چې ټوخی نه وکړه یوه نوڼۍ نه راکول، نو دا اسباب ټوخی دی. ټوخی به ورسره کوي، نو الله به روزي درکوي. نو دا اسباب دي، خو چې الله پې نتیجه نه مرتب کوي، دلته پې نه ده مرتب شوي. برېښنا شته، ګړهدار شته دی، دا سبب د ړندېدو د کڼېدو دی، د الله مشیت پورې دی متعلق شوی، دې ړانده او کاڼه نه دي. ان الله بېشک الله پاک، دا دلیل دی. الله به د غوږونو باندې ځکه کاڼه کړي وه چې الله په هر شي قدرت والا دی. وایي دې نه د الله ذات مستثنا دی. د الله په ذات باندې هم د شی اطلاق شوی. قل ای شیء اکبر شهاده. خو بیزایو ښکلی وضاحت کړی، د شی دوه معناګانې دي. شی مصدر دی، کله شی په معنا د مشي سره دی، کله شی په معنا د شائی سره دی. څه شی په معنا د مشي اسم مفعول سره چې اراده ورپورې متعلقه شوي، د دې اطلاق په الله نه کېږي. شی په معنا د شائی سره چې اراده کوي، د دې اطلاق په الله کېږي. دلته شی په معنا د مشي سره دی، د دې اطلاق په الله نه کېږي. ځکه استثناګانو ته څه نشته، ضرورت نشته. کوم څیزونه چې هغې پورې اراده متعلق کېږي، الله په هغې قدرت والا دی. سابق بیان الفرق ثلاثه وفيه خطاب عام للفرق الثلاث. مخکې کې درې فرقو ذکر شو، دکې درې واړو فرقو ته خطاب کېږي. خلاصه درکو بیان اصلاح المنافقین، اصلاح د منافقانو کېږي بتذکیر بعلاء الله، الله ته په نعمتونو نصیحت کوي. وبما بعد الموت، تذکیر بما بعد الموت ورته کوي. ماخذ 21-22 نمبر آیت. درې فرقې ذکر شولې. یو فرقه مؤمنان ذکر شو په 2 آیاتو کې، 15 آیاتو کې. یو فرقه کافران ذکر شو په 2 آیاتو کې. یو منافقان ذکر شو په 13 آیاتونو کې. اوس دې درې واړو فرقو ته خطاب کوي. یا ایها الناس، یا انسانانو، درې واړو فرقو ته خطاب دی. اعبدوا ربکم، د رب عبادت وکړئ. اعبدوا ربکم، حکم چې په مشتق وشي د رب یا مصدر دی یا صفت صیغه ده. حکم چې په مشتق وشي ساوي لیکلي د هغې مصدر د حکم دپاره علت وي. تعلیق الحکم بالمشتق یوزن بالعلیت، نو د رب مشتق کوي، صفت یې کوي. لاجل تربیته ایاکم، یو علت یې دا شو، الله عبارت ځکه وکړئ چې ستاسو تربیت یې کړی دی. او الذي خلقکم، دا هغه رب چې تاسو پیدا کړي وي. لاجل خلقه ایاکم، حکم په مشتق شوی مصدر یې علت دی. نو الله عبارت ځکه وکړئ چې الله تاسو پیدا کړي وي. والذین، او هغه کسان یې پیدا کړي من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو. د دې معنی عبدالله بن عباس عنهما کوي، اعبدوا ربکم معنا وحدوا ربکم، د رب وحدانیت قبول کوي. عبدالله بن عباس عنهما فرمای کل عبارت فی القرآن فهو توحید، هر عبارت چې قرآن کې راشي هغه توحید په معنا سره. وحدوا ربکم، ادریس کاندلوی صاحب لیکلی وحدوا ربکم، دغه لیکلی مدارک لیکلی، مدارک لیکلی وحدوا ربکم، د رب وحدانیت قبول کوي. اما تاسو ته وی چې دا دعوه شوله چې الله وحدانیت قبول کوي، د دعوې دپاره دلایل ذکر کېږي. د الله وحدانیت ثابتېږي کله په دلایل نقلیو سره او کله په عقلیو سره، کله دلایل انفسیو سره او کله په دلایل افاقیو سره. نو الذي خلقکم دلایل انفسی دي. الذي خلقکم وفي انفسکم افلا تفسرون، ته پیدا کړی نو او ستانه مخکې خلک یې پیدا کړي. لعلکم تتقون، شاید چې تاسو متقیان جوړ شئ.
دا لعل حرف ترجی چې د رب عبارت سړی کوي دا خو عین تقوا ده، یقینا تقوا ده. او الله صيغه د لعل ذکر کړي. قال سبوه لعل واسا حرفات رجی وهما من الله واجب. مظهری لیکلی لعل واسا حرف ترجی دي خو چې الله ذکر کې د یقین د پاره دي. سره پاره دي یقینا تاسو به متقین شئ. کریم ذات چې وعده وکړي د تمې پسې غیس هغه خامخا کوي. کریم ذات چې رتمې یا خو زمونږ دادي که نه له جزم پسې غیسه وعدې کوي. د اوټونو کې څونه وعدې کوي بیا یوه پوره کړې ده نه ده پوره کړې. نو دا کورمانه دي که دا کریم یا داسې وعدې به کولی نه خو داسې وعدې خو ته پته کې زه یو کار نشم کولی او د اوټ دپاره وایي زه به داسې کوم زه به او یقین یې کې دا خبره زه یو نشم کولی. انجد حر اذا وعده وصح خال اذا راده. شریف سړی چې وعده وکړي پوره کوي. ورې چې ګړدار شروع کړي را بهیږي باران کوي. دا له شریف سړي کار دی چې څه وعده وکړي هغه پوره کوي. نو الله کریم ذات دی. کریم هغه چې رته مې پسې هغې څه وعده وکړي هغه پوره کوي. دې وجې نه بیا صاحب وایي چې لعل واسا حرفات رجی وهما من الله واجب. چې الله ذکر کړي د یقین دپاره دی. یو دیمه معنا وکړي مدارک لیکلي چې قال سبوه صاحب وایي چې قال قطرب سے ویلی دي هو به معنا کې د لعل د کیف معنا څه دی لکې تتقون د دې لپاره چې متقین جوړ شي. د دې لپاره چې متقین جوړ شي. مخکې کې بیان له تقوا وخه هدى للمتقین قرآن متقین ورته لاره ښیي. په دې کې سبب له تقوا ذکر کېږي. څه ذکر کېږي؟ سبب له تقوا دا ده چې د الله بندګي کوه. الله بندگی شروع کا سبب نه جوړ شي. متقی لکه تتقون. خیو دلیل ذکر شو، دلیل نفسی ذکر شو، دلائل انفسی چې ځان ته وګوره ستا د نفس د الله د وحدانیت دلیل دی. اوس دلائل افاقیه ذکر کی. افاقیه کې د انسان د بدن نه باري اطراف او طویل. نو دا درې قسم دي. افاقی یو علوی دی، یو سفلی دی، یو علوی دی یو سفلی دی، یو جوی دی. سری الذي جعل لكم الارض هغه رب عبارت وکي چې ګرځول استاسو لپاره ځمکه فراشن فرش. حکم چې په مشتق وشي مصدر حکم د لپاره صحیح علتي السارق والسارقه فقطعوا ايديهما. د غل چړې غلې خځې لاس کټ کوي لاجل السرقه. څه وجه نه کټ کوي؟ مشتق دی کنه لاجل السرقه غلا یې کړې ده. ازانیه تو وزانی فجلدو زناکار سړی او ښځه په کوړو وهي لاجل زنا علت. الله عبارت وکړي لاجل جعله لكم الارض فراشا. د دې وجه نه چې ځمکې الله فرش جوړ کړی دی. داسې فرش یې جوړ کړی دی. انسانان کور جوړوي لږ وخت پس پې تنګ شي بیا بل جوړوي. ښه کور جوړ کړي نو ښځه او خاوند یې پې کولا وي یاره دا کور هم ډېر غټ دی بیا بچي وشي بیا پې تنګي بچي ځاله نور جوړوي. الله داسې کور جوړ کړی دی چې پته نه لګي چې کله جوړ کړی دی. اول چا ته معلوم نه دی که نه ها. او دا اوسه پورې ډک نه شولو. الله انسانان پکې پیدا کېږي او دا کور یې څه نه که ډک نه که دا نه ډکېږي. داسې فراش یې جوړ کړی چې څومره کوټې پې جوړی هغه پکې ځایږي. او دسترخوان یې پکې خور کړی دی. بیا ښه وروسته به الله یاد راشي دسترخوان فاخرج به من الثمرات قسمه قسم میوې پکې رخ کړي دي. میوې پکې خورې کړي چې څه د خوراک څیزونه دی هغې پکې د فراش باندې خوارې کړي ته. او السما جعل لكم السما ګرځولی ستاسو لپاره اسمان بنا انچت. بنا مصدر دی په معنا د اسم مفعول څه مصدري لیکلي مبنیا. بنا معنا سره مبنیا جوړ کړی شوی دی. دا چت دی داسې لینټر یې اچولی دی چې دا په چا تنګېږي نه لینټر. او بجلی پیټنګ یې پکې کړی ښه نور یې پکې لګولی ستوري پکې سپومۍ یې پکې لګولي دي. بیل پسې راځي او چېرته دا بجلی ډیم شوې ده نه ده ډیم شوې. چې کومه بجلی لګولې نه ډیم کېږي او نه ځي ښه چې نور لاړ شي بالکل تیاره شي. نور په خپل ټیم راخېږي سپومۍ په خپل ټیم خپله کاروایي کوي. څومره ښکلی چت یې الله جوړ کړی. ښه دا خو
یا الله پاک انسان لا کور جوړ کړه. ها دا ځمکه او اسماني نو ته د کونډې زوی څه خو ګویا که نه چې الله در باندې دومره احسان کړی دی نو ته د الله عبادت نه کوې. یا سورنا باجي وایي لکه الله د ځمکه د سورنا باجو دپاره الله جوړه کړې. د الله نافرماني ولې کوې؟ د الله عبادت وکړه. او بیا راشه چې کور جوړ کړي نو خوراک خاک ته ضرورت وي. څه خوراک خاک ته ضرورت وي. وانزل او الله نازل کړي دا دلیل جوی دی. من السماء د اسمان نه ماء اوبو فاخرج الله لاستلی به په دې اوبو سه من الثمرات بعضې میوې. امین نه تبعیض دپاره دی، تبعیضیه دی یا بیانیه دی، مدارک لیکلي بعضې میوې دا الله له در خوراک انتظام کړی. رزقا لکم دپاره د خوراک ستاسو، خوراک دپاره الله پکې میوې په دې چت کې خوري کړي. که غټ کور جوړ کړي خو د خوراک څیز نه بیا بس کې نو الله دا طبقې قسمه قسم نعمتونه په دې ځمکه کې خواره کړي. نو د دې نتیجه دا شوه فلا تجعلوا لله اندادا یا ایها الناس اعبدوا دعوه وه او دا نتیجه ده. دا خبره یاده کوي چې دلیل پې قایم شوی نه دعوه ورته ویلی شي څه، او چې دلیل پې قایم شي بیا ورته نتیجه ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ نتیجه. ناول دعوه وه وحدوا ربکم اعبدوا ربکم، د رب غلامان شئ. څومره ښکلې فرش یې له جوړ کړی، څومره ښکلې لینټر یې دله اچولی دی، او بیا د لب کې د خوراک تنظیم کړی. دا مینې تبعیضیه کوي. بعضې میوې ښه ټولې میوې به په جنت کې میلاویږي. ټولې میوې په کوم ځای کې میلاویږي؟ قرآن شریف کې بل بیا بیا راځي د دنیا نعمتونو ته الله څکل وایي اذا اذقنا الناس رحمتا، مونږ یې ورته وڅکو. عذابونو ته مستهم راځي، مستهم الباسا والضراء، دا یې لس کونډل او مسه کول دي. نو دا الله دنیا ته شیمپلې را لېږلي. څه را لېږلي؟ 2 شیمپلې را لېږلي دي. یو د جنت د نعمتونو شیمپلې دي او یو د دوزخ د عذابونو شیمپلې دي. پخوا به ورته نمونه ویله، خاموش نمونه یې خروارو. دا شیمپلې به انګریزۍ لپځي نو مسلمان ترقي وکړه، ترقي ونه کړه تنزل یې وکړه. پخوا چې مسلمان کم ځای ته رسېده عربي ژبه به هلته وړله، عربي به یې ویله. اوس انګریزان راغلي بس انګریزي را پسې راوړېده. دا د اسلام تنزل دی. د اسلام مسلمانانو تنزل دی چې دوی ښکته رال پردۍ ژبه خپله کړه. پوهېږې فکر دا عربي د قرآن ژبه ده، دا د نبی علیه السلام ژبه ده. او خبر کې چې تپوس کېږي انګریزۍ کې به کېږي من ربک وما دینک، دا عربي الفاظ دي که د انګریزۍ دي. خبر کې به امتحان په انګریزۍ کې نه اخیستلی کېږي، 50 به اخیستلی کېږي په عربۍ کې. او په آخرت کې چې عمل نامه در کولی چې هغه به هم صحیح په عربۍ کې. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یو روایت دی کتابون نقل کړی احب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان اهل جنت عربي. زما عربي قرآن هم عربي دی، جنت کې بسې عربي. نو سړی عربي ولې نه وایي چې انګریزي وایي؟ ښه یادول له ژبې ځان له څیز دی، ترجیح ولا ورکول سره ځان له څیز دی. نو بس انګریزۍ له موږ په عربۍ به ترجیح نه ورکوو. دا زمونږ مذهبي ژبه ده. عربي څه مذهبي، موږ مسلمانان یو که نه، مسلمانانو مذهبي ژبه چې قرآن به کې الله را لېږلی هغه عربي ده. ښه فلا تجعلوا لله اندادا، د دې نتیجه دا شوه من الثمرات پورې ته وایي چې من تبعیض دپاره دی. بعضې میوې ښه مدارک لیکلي بعضې میوې ټولې میوې به په جنت کې میلاویږي. فلا تجعلوا لله اندادا، الله له شریک مه ګرځوئ. وانتم تعلمون انه لا شریک له وانتم تعلمون انها لا تخلق شیئا ولا ترزق. مدارک لیکلي تاسو ته ښه پته ده چې ستاسو دا معبودان نه خالقان دي او نه رازقین دي، نه روزي ورکولی شي نه پیدا کول. نو ولې الله سره شریکوئ؟ که توحید ذکر شو اوس یو شوبه ذکر کی په رسالت کې د نبی اسلام په رسالت کې دی یو شوبه کوي. اثبات د رسالت کېږي په ذریعه د اعجاز قرآني سره. شوبه الله د پکې خم و ان کنتم که تاسو یې وئ فی ریب په شک کې، قرآن کې شک نشته دی. ښه
الله داسې ونه ان کان فیه ریب لا ریب فیه، قرآن کې پوټې شکم نشته. او کو تاسو بیماران وي تاسو په شک کې وي. او فی ریبن کې تنوین د تحقیر د پاره کې معرفت حدیث لیکلی معمولی شکمی مما د هغه کتاب د وجه نزلنا چې موږ نازل کړي لګ لګ علی عبدنا په خپل بندا نفاضل شککم دا خپل شک ختم کړي. اے کافرانو کساسو پوټې شکی دا اند شک د پاره راځي ښا کله شک په مرتبه کې شکی ان په عربی کې شک د پاره راځي. نفاضل شککم دا خپل شک ختم کړي. فاتو بسورۃ دا تنوین د دغه لپاره کوي د تقلیل یو مختصر صورت راوړي. فاتو بسورۃ یو مختصر صورت راوړي. من مثله دو معنا غالي یا ضمیر ما نزلنا تراجی ره چې هغه په مثل د ما نزلنا باندې قرآن پشان صورت راوړي. او یا ضمیر عبدنا تراجی من مثل عبدنا په مثل د بنده زمونږ زمونږ د بنده پشان یو بنده وګورئ چې مدرسه کې څه نه ویلې سبق نه ویلې هغه ته وایي یو صورت جوړ کړي. دا چیلنج دی او تحدي دا د حقیقت د قرآن دلیل هم دی. سره قرآن رښتینی کتاب لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا. تناقض به پکې دی به مقابله کړي مقابله نشي کولای. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. دو نتیجې شو الله اله الا هو. یو نتیجه دار کې د الله معلومات دي پکې. یو نتیجه دار کې د الله سره شریک نشته. الیاذ بالله که شریک یو مقابله به وسه کړي وکړ او ګزال نه شي کولای. ودو شهداکم رؤب الاخفل معبودان چې معبودانو ته شهدا ولی الذين اتخذتموهم الهه هغه خدایان کې تاسو خدایان نیولی من دون الله سوا د الله نه. وزعمتم انهم يشهدون لكم يوم القيامه او تاسو خیال کوئ چې دی به تاسو لګوهی کوي د قیامت پر انکم الحق کې تاسو په حق وي. مدارک لیکل تاسو دا خیال لکه دا موږ لګوهی کوي ځکه ته شهدا وي تاسو په خیال کې دا گواهان دی غم رو بلی. ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی وي فاتو بسورۃ ان کنتم صادقین شرط دی جزای سره حذف دا مخ کې جمله سوال کوي فاتو بسورۃ مثله. قرآن بشان یو کتاب راوړي. سورت چې کوم دی قطعه من القرآن معلومه الاول والآخر. سورت د قرآن یو حصے ته وي چې اول او اخر یې معلومي. خدا ماخوذ رسول البلد. سور البلد هغه دیوال ته وي چې په خاري چاپی رہی لانها محیطه بطائفه. دا محیط ته په یو طائفه باندې من کلام الله د الله د کلام نه. آیا دا صورت مشتق دی داغه صورت نه چې په معنا د مرتبه سره مسری لیکلی. صورت یو معنا مرتبه مرضی. فإنه يحصل بحال القاری رتبه. قاری صاحب کې دا صورت تلاوت کې الله مرتبه ور کوي ځکه ته صورت وي. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي. دا فإن لم تفعلوا شرط دی او فاتقوا النار التي دا دغه جزاء ده. کدا سه مونږ کړو نو د اور نه ویریږي. فتقوا النار التي ځان د اور نه بچ کې. او دا فإن لم ولن تفعلوا من کې جمله معترضه ده. من کې جمله الله هیر کې دې نشي کوله تا نیکی نشي کوله. نو قرآن مقابله تاسو نشي کوله داسې صورت تاسو نشي راوړی. حقانیت د قرآن ما تاسو ته اثبات د رسالت په اخبار عن الغیب سره راځي. بس سره د غیبون الله خبر ورکو. قرآن خبر ورکو چې لن تفعلوا د مستقبل خبر ورکو د ماضی خبر ورکي. نبی اسلام د رسالت دلیل دی د مستقبل خبر ورکي چې دا کار تاسو نشي کوله. فتقوا النار التي ځان بچ کې د هغه اور وقودها الناس کې داغه خشاک انسانان دي کافران دي. والحجارة او کانی دي بوتان دي. کانی یکی بدا سوزی یو وقود دی په یو پیخ کوي هغه اور ته وي. یو وقود دی خشاک ته وي. یو وضو دی لو داسو بو ته وي. یو وضو دی او داس کولو ته وي چې په واو پیخ کوي دا مصدر دی چې په زور کوي به وقود خشاک ته وي چې اور په بلی. وضو او داسو بو ته وي وضو او داس ته وي.
سحور د پېشمني ډوډۍ ته وایي، سحور چې بس انځور کوي، سحور پېشمني کولو ته وایي. دا به یاد کړئ. وضو را در وضو کن فس وضو کن، وضو اوبو ته وایي، وضو را در وضو، وضو لوښي ته وایي، اوبه په لوښي کې واچوه، فس وضو کن او دس پې وکړه. یو وضو شو، یو وضو شو، یو وضو شو. وضو را در وضو کن، وضو اوبو ته وایي، وضو لوښي ته وایي. وضو را در وضو کن فس وضو کن، بیا پې اودس وکړه. اعدت للکافرین دا جمله مستانفه ده او یا حال دی د نار نه. نو دوه مظهري لیکلي، جمله حالیه ده یا مستانفه ده. دا دوزخ چې و خشاک اور دی، دا الله ولې پیدا کړي؟ اعدت لیل دا څه دپاره تیار شوی؟ د کافرانو دپاره. یا حال کوي ماضي چې حال واقع شي، لابد فیها من قد، پخوا تیار شوی د کافرو دپاره. دا بله مسله ده. معتزله ردی نه منکر دي چې جنت او دوزخ پیدا شوی، هغوی لا نه دی پیدا شوی. پیدا کېدو کې پیدا سره جنت ته اوس څوک ځي نه پیدا شوی دی، دا مستقبل کې پیدا کېږي. هلکه آدم علیه السلام چې جنت ته تللی هغه سړي جنت په معنا د باغ سره. آدم علیه السلام الله په یمن کې یو باغ ته ورننه ایستو، هغه مراد دی. دا په معتزله ورد دی. دا جیلخانه ده، الله کافر له مخکې تیاره کړې. دا جیلخانه ده. قرآن هم ثابته ده او حدیث هم ثابته ده. که توحید وشولو، دویمه مسله څه وه؟ رسالت، اثبات د رسالت وشو په حقانیت د قرآن صاحب. قرآن حقانی کتاب دی، دا د نبی اسلام د رسالت دلیل دی. اوس کبیر لیکلی کلام فی المعاد مبشر الذین آمنوا، بچا کې خبره شروع شوه په معاد کې. دا اصول لیکل توحید او رسالت او باس بعد الموت. توحید ثابت شو، رسالت ثابت شو، اوس باس بعد الموت ثابت کیږي. الکلام فی المعاد دا بشیر خطاب یجوز ان یکون المخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله بشیر خطاب نبی علیہ السلام ته کوي. نبی علیہ السلام ته الله وایي زیر ورکم. او دویم ایکون کل احد، دام جایز ده چې مخاطب هر یو کس شي. په قرآن پوهېږي هغه ته خطاب دی چې زیر ورکا. درې خبرې سړی وپېژني. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ځان یې وپېژند رب یې وپېژند. ځان پېژندل دا دی چې درې خبرې وپېژني. انسان کے لیے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے: کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے اور کہاں جانا ہے. الذی خلقکم من اشارہ، تم آدم سے آئے ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا، میں اشارہ کہ زمین میں چند روز قیام ہے. اور فاتقوا النار، میں اشارہ ہے عالم آخرت کو جانا ہے. سو ادری خبری. الذی خلقکم دا آدم نے راوستلی. الذی جعل لکم الارض فراشا، کورې لغړ ټول کړی داس زمکه چت فرش ته آسمانی چت ته په دې کې څو ورځې وټلې دمه پکې وکړي او بیا به نه ځي ښه. نو کافران به دوزخ ته ځي، جیل ته. فاتقوا النار الذی، درې قسمه خلک ذکر شو کنه. کفار او منافقان به چېرته ځي؟ دوزخ ته ځي. او نیکان به چېرته ځي؟ وبشر الذین آمنوا. دا یو بله خبره یاده کوي چې درې قسمه خلک دی. نفس احتمالات څلور دی، احتمالات واقع درې دي. مسلمان نیک عمله، او دویم نمبر کافر بد عمله، او دریم نمبر مسلمان بد عمله. مسلمان بد عمله. دا درې قسمه خلک دی. څلورم نفس احتمال له خارج کې ولا وجود نشته. کافر نیک عمله، په کافرو کې څه نشته؟ نیک عمله نشته دی. ولې پکې نشته؟ دا خلکو له لارې جوړوي، لیټرینونه جوړوي. د دې داسې مثال دی لکه سړی به اودس لمونځ کوي. دا نیکي ده؟ دا نیکي خو نه ده که نه. د ایمان مثال د اوداسه دی. دا د اعمالو دپاره شرط دی. نو چې ایمان یې نه وي لکه اودس یې چې نه وي، اودس نه بغیر مونځ نه کېږي، نه قبلېږي. د ایمان نه بغیر یو نیکي نه ده. کافرانو کې نیک عمله یو نشته دی. دې کې فیض الله صاحب نه چا تپوس کړی چې کافر نیک عمله ښه دی که مسلمان بد عمله ښه دی؟
دا یو مثال ورته ذکر کړی. د مسلمان ګناهګار داسې مثال دی لکه سړی د ریل ګاډي په ډبه کې کینی خو انجن وسره زړه ډبه او کراچۍ ته ځي اخر به ورسي انجن وسره دی راکاږي بیا نو. او د کافر نیک عمله داسې مثال دی لکه سړی ښکلې ډبه هغه کې کینی خو انجن وسره نه وي. قیامت به راشي او دی به کراچۍ ته ونه رسي رسېدی شي د انجن نه بغیر. د ایمان مثال د انجن دی سره دا مسلمان الله ته رسوي. د کافر سره انجن نشته دی الله ته به څنګه ورسي؟ دوزخ ته به ځي. دوزخ ته به ځي. مبشر الذین قرآن شریف ته د دو قسمه خلکو ذکر کوي. د مسلمان نیک عمله ذکر کوي او د کافر بد عمله ذکر کوي. او د مسلمان بد عمله ګناهګار د دې ذکر قرآن اکثر نه کوي، قرآن او حدیث اکثر نه کوي. دا د الله فیصلې ته مفوض دي. که الله وغواړي خو به وکړي څه جنت ته به لاړ شي، او که الله وغواړي اول به جیل ته بوځي چې پاک شي ګناهونه خیره. وللکافرین عذاب مهین، الله کافر العذاب فکون کې دا للکافرین نامخصوص تخصیص پیدا کوي. د اهانت عذاب صرف د کافرو لپاره دی. مسلمان له چې الله سزا ورکوي دا د تطهیر لپاره چې مسلمان پاک شي. د مسلمان مثال د زرو دی ښه خو سورنا باجی والی ځان خیران کړی دی. که الله وغواړي دوزخ ته به بوځي د اخرې به ترې وینځلی شي پاک به شي بیا به جنت ته الله بوځي. نو قرآن کې د دو قسمه مخکې کافر بد عمله ذکر شو، اوس مسلمان نیک عمله ذکر کېږي. وبشر الذین آمنوا زیره ورکه هغه کسان ته چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي. مسلمان نیک عمله بیا تفسیر حقانی لیکلي چې جنت کې خو کیسې نعمتونه د ټول وي خو دا درې اهم نعمتونه دي الله یې ځکه ذکر کړی. درې سری اهم نعمتونه دي. یو کې سړی مهاجر شو د دنیا نه هجرت چرته وکړو آخرت ته. مهاجر سوال د کور غمی مهاجر راشي هلکه ماله به د اوسېدو ځای میلاو شي که نه. دویم نمبر مهاجر سبې د خرسکو غمی کور ورته میلاو شو خرسکو ورته میلاو شو. درې غم وسه د مرګري د واده غم کوي. الله دا درې غټ نعمتونه ذکر کړي. جنت کې ډېر نعمتونه دي دا درې غټ غټ الله ذکر کوي. ان لهم جنات کې دوی له جنتونه دي دا د اوسېدو ځای دی او مساکن طیبة فی جنات عدن د اوسېدو تنظیم ول الله کړی دی. او خرسکو تجری من تحتها جنت کې وایي کندې نه خان او تفسیرونه معنا کې مظهری مدارک وغیرہ تجری من تحت قصورها من تحت اشجارها الانهار د ونو لاندې وي د جنت لاندې ونی ښه هغه کې کندې ته ورکوځېدل غواړي بیا تکلیفي ځمکې بسر به اوبه روانې نه تجري بهیږي به من تحت قصورها الانهار څلور قسمه نهرونه. دا به پکې سورې محمد کې الله راشي تفسیر یې کړی. فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. نهرونه به د اوبو وي د شادو وي د فیو وي د شرابو وي. سورې محمد صلی الله علیه وسلم کې براشي د ونو د لاندې به نهرونه بهیږي. دا یو صفت شوله جنت. جنات موصوف دی دای صفت دی. دویم صفت کلما رزقو هر کله کې دي ته ورکړی شي روزي کړی شي منها د جنت ته من ثمراتین میوې د جنت میوې ته ورکړی شي او رزقا د خوراک د پاره دا مفعول له دي. نو قالو دی به وایي دا تشبیه بلیغه ده دا تشبیه بلیغه د درې ترجمې تفسیرونه کړي دي. هذا مثل الذي رزقنا من قبل في الجنه یو معنا داسې وکړي دا میوه خو په مثل له هغه میوې چې موږ ته په جنت کې مخکې روزي کړی شوې وه دا خو د هغې سره مشابه ده. هذا مثل الذي رزقنا من قبل في الجنه جنت کې که لس میوې خوري لس قسمه خوند وي لس کیلې خوري چې شل کیلې خوري شل قسمه خوند وي چې زر کیلې خوري زر قسمه خوند وي. دا د جنت د نعمتونو د تغر دا خو د جنت دغه مخکینۍ میوې په شانې ده. دویمه ترجمه وکړي هذا مثل الذي رزقنا من قبل في الدنيا دا میوه خو د هغه میوې په شانې ده چې موږ ته دنیا کې راکړی شوی و. دا خو کیلې دي دا موږ دنیا کې هم خوړلي دا خو مالټې دي
ووتو دې ته به راتلی وشي به په رزق سره متشابها فی اللون دون الذوق. عبدالله بن عباس هما ترجمه او د عبدالله بن مسعود ترجمه مظهری معارف ادریس وغیرہ نقل کړي. متشابها فی اللون دون الذوق، رنگ به یو شانی خوان به یو شان نه. دا دو ترجمه. هذا مثل الذي رزقنا من قبل فی الجنه، هذا مثل الذي رزقنا من قبل فی الدنیا. دا مثلو پکې حذف شوی تشبیه بلیغه. درېمه ترجمه یو مظهری کړي هذا مثل العمل الذي رزقنا من قبل. دا مې وا خدا سے خوان کوي چې موږ د دنیا کې هغه عمل نصیب شو. دا خو د مازب شان خوان کوي، دا خو د روجې شان خوان کوي، دا د حج په شان خوان کوي. موږ په خوان نه پوهیږو. بیماران یو بیمارانو سړی بیمار یا غله شات ورکونه په ترخه لګي. کوم خپل علاج وکړو د موږ خوان باندې بسړې پوښ. دا یو اختلافي مسله ده چې انسان د په جنت کې خپل عمل ملاويږي که د عمل جزا ملاويږي. جمهور دا وایي د عمل جزا ورته ملاويږي، محققین دا وایي عمل به ورته ملاويږي. ذوقوا ما کنتم تعملون، عمل ورته کوي. مضاف رسول ته ضرورت نشته. شاه نشا کشمیری سے هم دا راځي چې انسان د خپل عمل ملاويږي. کو جمهور په مذهب ځي ذوقوا جزاء ما کنتم لها ما کسبت، دنه په چې څه کسب کړي هو به عقب ورته ملاويږي. لها ما کسبت. او جمهور اوس مضاف او باسي لها جزاء ما کسبت. نو کم ځای کې به مضاف او باسي، یو ځای نه دی، دو ځای نه دی. قرآن شریف کې بیا بیا راځي چې سړي ته خپل عمل ملاويږي، نو خپل عمل ورته ملاويږي. خو هذا مثل العمل الذي رزقنا، دا خو د مازه غو نه خوان کوي، دا د روزې د حج غو نه خوان کوي. او تو دې تبارتلو شي به پر رزق سره متشابهن همرنګ به به زمير رزق ته راځي. د مسری مدارک او غیر لیکن دا دویم نعمت شو. خروس کو شو زسو جنت کې بسای خروس کوي. دریم نعمت لوی نعمت ولهم فیها ازواج، د جنتیانو لپاره په جنت کې بیبیانی مطهرة فاکشی وي. صيغه اسم مفعول لخوا چا به پاکي کړي؟ الله به پاکي کړي، پاکه به پیدا کړي. خام او مطهرة اسم مفعول له باب تفعیل نه، باب تفعیل خاصیت صحیح مبالغه یې یګي به کړ. ډېرې به پاکي کړي شي، ډېرې الله به سمې پاکي کړي. د حیض نه پاکي، د نفاس نه پاکي، دا بلغم او ردی چیزونه بسې پاکي، د ګنده اخلاقونه به پاکي. دا دریم لوی نعمت شو. یاره ډېر ښکلي نعمتونه دي خو چې مرګیا نه وي. ښه سړی دنیا کې ښه بلډینګ هم جوړ کړي، ښکلې کمرې، ښه ښکلې خلاص خاک او باغ هم پکې وکړي او واده هم پکې وکړي، خو مرګی راشي هسې پاتې کړي. نو هم فیها خالدون دی او په جنت کې همیشه وي. جنت کې او مرګی نه وي. ښه دا د الله نعمتونه شو. او دا د درې ترجمې شولې. عثمان رحمه فرمایي نیک عمل څه ته وایي؟ وعملوا الصالحات، عمل صالح ما کان لله بلا ریاء، هغه چې خالص د الله د رضا لپاره ریا پکې نه وي. قرآن کې الله فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. ورسه څه قید دی؟ ولا یشرک بعبادت ربه. شرک نه مراد ریا. نیک عمل نه کوي او ریا دې پکې نه کوي. نیک عمل دار سړی چې کم دی د ریا دپاره نه، د الله د رضا لپاره سړی عمل کوي، دا نیک عمل شروع. دغه لیکلي ادریس کاندلوي سے عثمان هو داسې فرمایي. معاذ بن جبل نے فرمائی عمل صالح وہ ہے جس میں چار چیزیں ہوں. څلور چیزونه پکې. ها یو علم دی، سره یو علم دی، او دویم دا نیت دی، علمي نیتی، دریم صبر، څلورم اخلاص. دا څلور چیزونه پکې دا نیک عمل دی. علم مطابق کوي، نیت ورسره، صبر صابر او اخلاص ورسره. دا معرفت حدیث لیکلي په حواله ده معالم التنزیل باندې. الله ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة. که قرآن کې ستاسو شکی نو یو سورت راوړئ. دوی زمونږ شک شته کنه په سابقې
اثبات دعوا حقیقت القرآن، مخکې دا دعوا ذکر شوه چې قرآن حق دی، شک پکې نشته. وفي اللاحق بیان شبهتی، جواب شبهتی، په دې آیت کې د شبهې جواب دی. لکه زموږ پکې شک شته که نه، قرآن که د الله کتاب وي د مچ ذکر به پکې نه وي. ویسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه. مثال له هغه کسانو کې د الله نه سوا عبادت کوي که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان د عنکبوت ذکر پکې راغلی. دا د الله کتاب دی، د عنکبوت ته پکې ضرورت. الله جواب کوي ان الله بشک الله پاک لا یستحیی نفریدی. ذکر د ملزوم دی او مراد ته لازم دی. حیا حقیقی معنی په الله محال. حیا په حقیقت کې څه ته وایي؟ تغیر و انکسار. دا تغیر او انکسار دی یا تری الانسان چې انسان ته وړاندې کیږي من خوف ما یعاب به و یذم، د یېرې د هغه نه چې عیب پې ویلی شي او مذمت یې کېږي. ولا یجوز علی القدیم التغیر، مدارک لیکلي وغیره. الله قدیم ذات ته په هغه تغیر چې کوم دی دا نشي راتلی. نو دا حیا ملزومه ده او ترک وسه لازم دی. څه وسه لازم دی؟ سړی وشرمېږي هغه کار فری دی. نو ذکر د ملزوم مراد ته لازم. ان الله لا یستحیی معنا لا یترک، الله نه پرېږدي. ایضرب چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثال بعودتن چې هغه مثال ما شی دی. فما فوقها دو معناګانې، فما فوقها فی الجثه، یا د ماشی نه په جثه کې غټ چمچ دی، یا فما فوقها فی الحقارت، د ماشی نه په حقارت کې د پاسه دی. دو معنا مصری وغیره دا کړ. لکه د ماشی وزر شروع، د مچ وزر شروع. دا مثال چې الله بیانوي، الله دا نه پرېږدي. مطلب سره مثال حقیر دی نو ممثل حقیر دی. د حقارت د مثال نه حقارت د ممثل لازمیږي، حقارت د ممثل نه لازمیږي. الله خو ممثل له مثال بیانوي. د حقیر شي مثال کې حقیر ذکر کوي، د عظیم شي مثال کې عظیم ذکر کوي. مثال د ممثل له سره مطابق الله دا نه پرېږدي. پیدا پکې سره فاما الذین آمنوا، هر چې هغه کسان دي چې مؤمنان دي، فیعلمون هغې پوهېږي معنا عقیده لري انه الحق چې دا مثال حق دی. او من ربهم الله صفت ذکر کړه، الله له تربیت لپاره ذکر کړي. دا مثال د رب له طرفه نه. و اما الذین کفروا دلته بیزاویه نقطه لیکلي. لا یعلمون مقابله کې څه پکارو؟ لا یعلمون. والذین اما الذین کفروا فلا یعلمون، هم پکارو. مؤمنان یعلمون دي او کافران څه دي؟ لا یعلمون دي. جاهلان دي، خره دي، اخرون هم ناکاره دي. اما الذین کفروا فلا یعلمون، الله لا یعلمون نه ذکر کړه، یقولون ذکر کړه. بیزاوی لیکلی کان حقه فلا یعلمون یطابق قرینه و یقابل قسیمه، خپل قرین او مقابل سره یو شان شي. لكن لما كان قولهم هذا دلیل واضح، هذا دا قول دلیلا واضحا، واضح دلیل على کمال جهله، په کمال جهالت دی معنی. نو عداله عدولک الله پاک الیه دی قول على سبیل الکنایه، د کنایه په طریقې سره یکون کل برهان علی، کې په دې آدم علم د دلیل پشانی شي. دا دلیل د لا یعلمون دی. الله یعلمون ذکر نه کړه، لا یعلمون دا غي دلیل ذکر کړه. دا جاهلان ذکر دي چې دا څه غلطه خبره کوي. سوچ دا څه خبره کوي هغه جاهلانی، لہذا کافران سری جاهلان دي. لا یعلمون دا غي په ځای دلیل ذکر کړه. قضایا قیاساتها ما ده برهان دې به اشاره وکړه چې لا یعلمون ذکر دي چې دا څه غلطه خبره کوي. لا یعلمون په دې یقولون ذکر کړه. دا قول دلیل د جهالت ته بیزاوی لیکل. ويقولون دی وای ماذا اراد الله، څه اراده کړی الله پاک به په دې سره، مثلا په اعتبار د مثال سره. لما حق الله عنهم كفرهم واستحقارهم كلام الله بقوله ماذا اراد الله بهذا مثلا، فاجاب قولهم
یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. الله د کافرانو جهالت ذکر کو، داغه استحقار ذکر کو چې الله د کلام استحقار کوي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا. الله په دې مثال څه اراده کوي؟ نو الله ردی ماذا اراد الله جواب ذکر کوي. څه ذکر کوي؟ جواب ذکر کوي. خو بیا یو بله خبره دا خو کبیر لیکلي، بله خبره دا ده چې دلته مصدر ذکر کول فکارو. څنګه ذکر کول فکارو؟ ماذا اراد الله بهذا مثلا الاذلال. څنګه؟ الاذلال ویل فکارو. د الله اراده د اذلال. ماذا اراد الله څه اراده کړي؟ الاذلال. مصدر ذکر کول فکارو. د مصدر په ځای الله فعل مضارع ذکر کړي، مظهری نقطه لیکلي. انما ذکر المضارع لیدل علی التجدد وان کان المناسب المصدر. اگر که مناسب مصدر دی، الله مضارع ذکر کړی دا کہ دلالت په تجدد وکي. الله بیا بیا بلال کوي په دې سره کثیر ډیر خلق وجه د هدایت کې به په دې مثال سره کثیر ډیر ہوتا. اما یذل به الله په دې مثال سره نه گمراه کوي الا الفاسقین، مگر فاسقان. فسق خروج ته وایي. یو خروج عن الایمان د ادم فاسق دی، یو خروج عن اطاعت د ادم فاسق دی. دا مدارک لیکلی دي، مظهری لیکلی دي چې مراد خروج عن الایمان دی. سره الخارجین عن الایمان هغه کسان گمراه کوي په دې مثال سره هغه د ایمان نه بار دي. کافران په دې سره بلاری کوي. اذلال دو معنی گانی. یو معنی ازول لدار صیره ضالا بلارک ادعاه الى الضلال، نو گمراهی دعوت ورکو. هذا المعنى اضاف الله الى الشیطان. دې معنی الله اضافت شیطان ته کړي. انه عدو مضل مبین. شیطان دشمن دی او مضلون گمراهی ته څه ورکوي؟ دعوت ورکوي. گمراهی سرنا باجو ته دعوت ورکوي. قرآن کې الله فرمایي کنه کہ دی ځان ته راکاږه بصوتک، په خپل آواز سره. واستفززهم من استطعت منهم بصوتک. حرکت ورکه هغه چاته چې ستا طاقت وي، بصوتک ستا په آواز سره آواز ورته وکړه. عام تفسیرونه ګورئ د شیطان آواز دا ګانې دي. سری دې زبانې که تفسیرونه ګورئ د شیطان آواز څه دي؟ ګانې دي. دا دعوت ورکوي راشه سرنا باجی دي دې ته کېنه. واجلب علیهم بخیرک ورجلک. دا خلک ځان ته راکاږه په سور فوج او پیده فوج سره. سواره فوجین پسې ولېږه او پیده فوجین. نو یو خو د شیطان خپل بچي مشتری وي، او یو دا تفسیرونو لیکلي دي چې دا سواره ګرځي او بې شرمه دي. ښه بې شرمي عاموي. دا له شیطان سواره فوجین دي. او چې پیده ګرځي او بې شرمي عاموي، شیطان بې شرمه ونو دا پیده فوجین دي. فوج کشي پې وکړه، فوج پسې بوځه او ځان ته راکاږه. ښه نو دا له شیطان کار دی. مضلون معنا دعوت چاته ورکوي؟ گمراهی طرف ته دعوت ورکوي، گمراهی طرف ته. د دې معنا اطلاق په الله محال دی. بل آیت کې الله فرمایي شیطان قول نقل کوي لأضلنهم. شیطان یې زه به لارې کوم، معنا گمراهی ته به دعوت ورکوم. بل آیت کې الله فرمایي وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا. دې گمراهی نسبت الله فرعون تم کړی دی. واضل فرعون قومه وما هدى. وهذا المعنى لا يجوز اطلاق على الله بالاجماع. دې معنی اطلاق په الله بالاجماع نه کیږي. دې گمراهی اطلاق الله ته محال دی. الله دعوت گمراهی ته ورکی. دیم د اضلال معنا ده چې الله د هدایت نه محروم کوي بسبب تکذیبی. دلته دا معنا ده یذل به کثیرا ویهدی به. الله په دې مثال سره د هدایت نه محروم کوي. دا اعتراضونه وکي د تکذیب په وجه د هدایت نه شي محروم شي. دې معنا اطلاق په الله کیږي. اهل سنت والجماعت په نسبانه دې معنا اطلاق په الله کیږي. الله داسې خلک چې په قرآن اعتراض کوي دا د هدایت نه څه کوي؟ محروم کوي. فاسقان څوک دي؟
الذین فاسقان هغه کسان دي ینقضون عهد الله چې د الله وعده ماتوي من بعد میثاقه پس د مضبوطوالي د وعدې نه. یو صفت خو یې دا او دویم صفت یې دا دی او یقطعون ما امر الله به کټ کوي هغه څه چې الله په هغې امر کړی ایو سره د وصل دا د بهي ضمیر نه بدل دی مظهري لیکلي دا بدل دی ضمیر د بهي نه کم چیز باندې الله امر کړی چې هغه وصل دی دی وصل کټ کوي. او دریم کار یې دا دی ویفسدون فی الارض په ځمکه کې فساد کوي. فساد معنا ګناهونه کوي. دا ګناهونه سبب د چارې ده فساد دی. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دی وچه ولمده کې چې څه فساد دی دا د خلکو کسب دی. الله وایي د خلکو کسب که کرونا راځي دا د انسانانو سره عمل لري دې نه څه جوړېږي. کرونا که سیلابونه راځي دا د انسان عمل لري. که زلزلې راځي دا د انسان عمل لري. چې په انسان عذاب راشي نو څه به کوي ففروا الی الله الله ته وتښتئ. څه الله ته وتښتئ. د الله کور ته راشه مونځ وکړه عبادت وکړه وایي الله زه ډېر ګناهګار یم. شاه منصور بابا صاحب وایي د الله نه په دلتو خلاصېږو. څه به دې خلاصېږو الله زه ډېر بېکاره یم ته ما بچ کا ما خلاص کا. مونږ دا وایي لړنا ہے ډرنا نہیں. چې لړنا ہے نو دا خولې ته دې کورې ولې اچولې څوک چې مقابلې کوي خولې ته کورې اچوي بس سم نرشه بس را پاسېږه ور بشو په کرونا چې پته به دې ولګي ته به هم پې ورځې موږ به هم پې ورځو د لړنا پته به ولګي. او داسې ویل پکار دي ډرنا ہے لړنا نہیں. د الله د عذاب څخه څوک څه نشي کېدی. کرونا د الله عذاب دی. د الله د عذاب څوک څه نشي کولی مقابلې نشي کولی. چلې نه ورځي دا دونه وخت تېر شو کرونا یې ختمه نه کړه دا څنګه لړنا دی. دی را پرځئ دی را پرځئ. هغه کسان چې د هغې سره چا مقابل نه شي کولی هغه ته کور نه به هم نه راوځي ګنې سم به دې کړم خولې ته کورې واچوي او کور یې کېنوي. دا لړنا ہے که ډرنا ہے. داسې عذاب پې الله مسلط کړی چې غټ غټ خلک یې په کوټه کې بند کړلو په کوټو کې بند. دا د الله عذاب دی. نو د الله د عذاب سره مقابلې نه کېږي. الله د عذاب نه په دې خلاصېږو چې الله ته زاري شروع کړو. ففروا الی الله نو چې الله ته تښتو نو حرم ته به ورشو هلته به دعاګانې کوو. دا 14 فریض الهي پاکستان کې یو بیان ورکوي ډېر ښکلی وي. دا مسلمانانو بادشاهان دې ټول حرم ته لاړ شي او الله دې راضي کړي. دا کرونا به خپله ختمه شي. حرم ته دې لاړ شي او الله دې راضي کړي. نو حرم شریف خو بند دی چېرته سړی لاړ شي. نو کور کې لړنا ہے نو مونځ مه کوه دغه مه کوه نو بس کرونا به ختمه شي. دا الله بې ښه خفه کېږي. د دې الله ښه خفه کېږي. سړی د الله څه نه کوي عبادت نه کوي. د الله عبادت شروع کول پکار دي. الله ته توبه ایستل پکار دي. څه پکار دي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا د خلکو کسب دی. الله وایي خلکو د کسب د وجې دا دهشتګردي او فساد راغلی. نو چې دا کسب مونږ بدل کړو څه کړو بدل کړو الله ته متوجه شو الله به دا کرونا او هر څه ختم کړي. داسې کې ویل پکار دی. ښه دا پکې یو نه وایي عالمان نو خو پکارو کېدای پکې ویلې که چې الله ته متوجه شي او الله ته توبې وباسئ مونځونه او زارې شروع کړي الله به دا کرونا څه کړي خپله ختمه کړي. ښه نو دا درې څیزونه شو. یو ردي کار دا دی چې الله وعدې ماتوي. الله وعدې بې عامې دي. دا کلمه کې سړي ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام د الله سره وعده وکړه چې الله ستا حکمونه به ټول منم د نبی اسلام سنت به ځان کې راولم. دا مولانا صاحب پلي سه یو لطیفه لیکلي یو ساده غونده کس وعدې وکړو چې وعدې وکړو نو ښځې به ورته کله به پیاز نشته کله به ټماټر نشته کله به مرچکې نشته. دی لاړه وتښتېد. قاضي حکم وکړ پولیسو راونیو. قاضي له پیش کړه. قاضي وایي که تا ښځه نه شوه ساتلی واده دې ولې کوم ما ته خو د جومات امام صاحب ویلي چې پلانۍ د پلانې لور دې قبوله کړې او که نه ما ته خو پیاز ټماټر نه ویل او روزانه وي پیاز نشته. نو قاضي ورته وایي چې دا نکاح کول عقد اجمالي دی سره او دا تفصیل دی. پیاز به پکې ټماټر به پکې مالګه به پکې دا اجزا دي تفصیلي اجزا دي. اشرف علي صاحب لیکلي چې دا کلمه عقد اجمالي دی سره الله سره دې وعده وکړه چې ستا ټول حکمونه ومنم. لمونځ به کې روژه به نیسي حج به کې مطلب باندې به جهاد به منې
دا د اسلام ټول شاعر به منې اله به ته صحیح مسلمان یې. دا نه یوازې په ژبه کلمه وایه او احکام څه نه کوم نو کوم دا هغه سادهګان دي چې ساده واده کړی او پیاز او ټماټر یې نه منل. نو چې واده کوې پیاز ټماټر به ورسه منې، چې کلمه وایې د اسلام احکام به ورسه څه کوې نو د الله سره واده وکړه دا ماتوي. ښه کلمې لاندې څه نه کوي وخه نه تېروي. دارنګې سخته پرې راشي، سخته پرې راشي الله پاکه که دا تکلیف دې لرې که زه به دا لس دیګه پخوم. پیغمبر علیه السلام وایي داسې مه کوئ. دا نظر مقید دی، په دې نظر په وجه ستا نه سختي لرې کېږي نه ښه چې څه تقدیر کې لیکلي نبی اسلام هغه به کېږي. دا له دې بخیلانو د جب نه په الله پیسې راوباسي. تقدیر کې الله لیکلي دی به لس دیګه پخوي او هغه سرکوجه لس دیګه نه پخوي، الله پې پریشانی راولي، ښځې ناروغه کي بس لس دیګه پې پاخه کړي. نو د بخیلانو د جب نه حدیث کې راځي الله پې پیسې راوباسي. نو بس الله سره واده وکړي چې بیمار ښه شي لس بیا یې نه پخوي. ښه چې بیمار ښه شي بیا یې واده خلافي وکړله، یا د انسان سره واده کوي یا څه ینقضون عهد الله، د الله وعدې ماتوي. من بعد میثاقه، پس د مضبوطوالي د وعدې نه. میثاق معنا سو په تفسیر کې عهد مؤکد بالیمین، هغه وعده چې هغه محکم وي په قسم سره، قسم یې پکې کړی. په دې کې استعاري دي. ښه نقد سپړدلو ته وایي، د الله وعده سپړي. نو د الله د وعدې تشبیه ورکړه د رسۍ سره. څه بیا د الله وعده ذکر ده، رسۍ نه ده ذکر. دا استعاره بالکنایه شوه. څه شوله؟ څلور قسمه استعارې دي ویلیم دي که استعاره مصرحه بالکنایه تخیلیه ترشیحیه. تشبیه شی له شی سره په ذهن کې ورکړی شي د ارکانو تشبیه نه صرف مشبه ذکري، دا استعاره بالکنایه شو. چې لوازم د مشبه به مشبه له ثابت کی، دا استعاره تخیلیه شوه. چې مناسبات له ثابت کی، دا استعاره ترشیحیه شوله. وإذا المنية أنشبت أسفارها الفيت كل تميمة لا تنفو. که د مرګ کله نو کې خخې کی، وإذا المنية د مرګ تشبیه د سبو سره ورکړی شوی. څه سبو درنده ته وایي، بیا مرګ ذکر د سبو نه د ذکر، دا استعاره بالکنایه شوله. سبو سره نو کې لازمي دي، مر له څه ثابت کړي نو کې، دا استعاره تخیلیه شوله. او پچا کې ورخخول دا اوسه مناسب دي، دا یو له ثابت کړي، دا ترشیحیه شوله. وإذا المنية أنشبت أسفارها الفيت كل، او کې ذکر د مشبه به او مراد د مشبه، دا استعاره مصرحه ده. رأيت اسدا في الحمام يغتسل، په حمام کې مې زمری ولید لمبلې. زمری په حمام کې لامبي نه لامبي، زمری مشبه به دی، انسان مشبه دی، ذکر د زمری مراد دی انسان. دا یغتسل ور باندې قرینه ده، دا استعاره مصرحه ده. نو راشه د وعدې د الله تشبیه ورکړله، ساوي لیکلي او کشاف لیکلي. د الله د وعدې تشبیه ورکړله، د چا سره ورکړله؟ د رسۍ سره. دا استعاره بالکنایه شوه. او بیا ولا سپړدل ثابت کړه. څه سپړدل؟ دا ترشیح شوله، دا ترشیح. ویقطعون، او دې کټ کوي ما هغه تعلق امر الله به چې الله په امر کړی، هغه ما سره ابي سره ایو سره چې وصل له چې رقم شي سړی د الله د وصل حکم کړی دی، هغه کې دې فصل لاولي، د جوړ په ځای سره راولي، توړ لاولي. الله د پیغمبرانو علیهم السلام سره وصل لاولي، د مسلمانانو سره راولي، جوړ لاولي. دې د مسلمانانو سره توړ لاولي، د یهود او نصارا سره جوړ لاولي، یهود او نصارا سره جوړ لاولي، او د الله سره راولي، د پیغمبر علیه السلام سره توړ لاولي، د مسلمان سره توړ لاولي. نو بس دا کار دی کوي. نو ويفسدون فی الارض، او د شهدګردي کوي په ځمکه کې، معنا ګناهونه کوي. اولئک دغه کسان چې موصوف شو په صفاتو ثلاثه سره. ارته مې ویلي اولئک کې چاته اشاره کېږي؟ اسم اشاره کې ذات او صفاتو دواړو ته، چې دا درې صفات ذکر شو. هم الخاسرون، دوی تاوانیان دي، دوی تاوانیان دي. اولئک معرفه له اسم اشارات سری، معرف د الخاسرون معرفه باللام ده، من کې هم ضمیر فصل له دا حذر پیدا کوي. تاوان په دې کافرو پورې منافقانو پورې خاص دی، متجاوز مسلمان ته نه دی. ولی تاوانیان دي حدیث کاندلوی صاحب لیکلي، لانهم جاءوا للتجارة واضاعوا راس المال.
راغلی دنیا ته د تجارت لپاره. الله ولا سرمایه ورکړې وه، فطرت اسلامي ورکړی و، هغه هم ضایع کړو. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، فطرت اسلامي خرڅ کړه، ګمراهي څه کړله واخیسته. نو ګټه خلاصه کړه چې راس المال یې ضایع کړو، 2 لک روپۍ سرمایه هغه هم ضایع کړي. نو تاوان یې وکړو که ونه، تاوان صرف او صرف دوی دي. مخکې کې کفر ذکر شو، اوس الله ستاسو کفر ډېر عجیبه دی. د استفهام ډېرې معناګانې، کله کله له تعجیب دپاره یي. څه تعجب به نه وایي، تعجب دی ته وایي چې په خپله تعجب کوي. ادراک د الله ته غریب څه نشته دی، تعجیب به وایي، بل څوک تعجب کیا چې الله د انسانانو ته وایي تاسو تعجب وکوئ. استفهام له تعجیب دپاره. مدارک تعجب لیکلی، تاسو تعجیب وایي. او دا الله څو غټ غټ نعمتونه ذکر کوي. څنګه وایي؟ الله غټ غټ نعمتونه ذکر کوي. کیف تکفرون، څرنګه کفر کوئ. معنا اساسو کفر عجیبه دی، تعجب ته پکار دی. الله څنګه کفر کوي؟ الله در باندې څومره لوی نعمتونه کړي، دومره نعمتونو سره سره کفر کول دا د تعجب وړ خبره ده. اول نعمت وکنتم امواتا، تاسو مړه وئ، فاحیاکم الله ژوند درکړه. دا څومره لوی نعمت. دا دنیا له سرو ډکه وي، خو چې سړی نه وي نو څه به پې وکړي. په کار یې راوستی شي. په ټولو کې لوی نعمت د انسان پیدا کول دی. الله ما پیدا کړي. او بل نعمت ثم یمیتکم، بیا به هم وژنما. دا بل نعمت. څرنګه کفر کې الله در باندې څومره احسان کړی. دا مرګ هم الله نعمتونه کې وشمېرو. مرګ څنګه نعمت؟ د الله دیدار ډېر لوی نعمت دی. د هغه نه لوی نعمت بل شته دی نه. دا د مرګ نه بغیر میلاوي. جنت ته تلل د الله نعمت دی. جنت ته د مرګ نه مخکې تللی سړی نشي تللی. د الله دیدار په مرګ څه میلاوي، جنت په مرګ څه میلاویږي. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. مرګ یو پل دی، په دې سړی الله ته رسي. په دې پل ورپورې وتې بس الله ته به ورسې. د پل نه دوی خواوې د الله دیدار نشي کېدی. چې د مرګ هغه پل دې پاس کړه، الله دیدار به ته میلو شي. بلکې دا انسانان مړه کېدی نه، نو د ځمکه کې به ځای وې، بیا به خلکو څه کولی. دا د الله انعام دی. دا دنیا یې هوټل جوړ کړی، دا زاړه تې وباسي او نه یې وله څه کوي راولي. نو که دا زاړه په هوټل کې وي، پلار نه مړ کېدی نه مړ کېدی، نو زوی او نسي له ځمکه ورکوله، نو د زوی نسي به څه کولی. دا من او نسي وکړ، وسي بیا پیدا کېدی او ځای به نه وي، څه بیا کولی؟ اسمان ته به ختلی. دا الله دې ټولو خلکو له دا هوټل جوړ کړی. یو کس یې ورته راوسته چې ته مې دېړۍ له راوستې. آدم علیه السلام الله پیدا کړ او جنت ته وخېجاو او بیا راکوز کو. نعمان ورته وایي د عرفات خوا کې وادي نعمان، هلته پیدا کو. دې کې نقطه سره نقطه پکې دا ده چې الله ته خپل ملک وښودو او نسو ته ولو خو کې ستاسو د نیکه مل سره جنت ته ځئ. دنیا ته لاړ شئ، مزدوري وکړئ. چې مزدوري کوئ دلته به ځان له څه جوړ کړئ؟ کورونه جوړ کړئ. دلته سړی دیړۍ له راغل، که دیړۍ له راشي او بس دلته ویزې ختمه شي ځي به نو او بیا نه ځي. بس د خلکو که دا امر نه وی متنبي او شعر ویلی منعنا من مجیعتهم و ذهوبی، نه به تلی شوی نه به راتلی شوی. اوس سړی بازار کې ګرځېدی نه شي، په روډ پورې وتی نه شي. او که څوک مړه کېدی نه بیا به سړي څه کولی، په سړک به پورې وتی نه شوی. هر څه به د خلکو ډک وي. دا د الله فضل دی چې دا زاړه باباګان ته څه کوي، بیا یو نوی وله راولي. وایي تاسو هوټل کې ځان موړ که بس دی که نه، دا د پلار هوټل خو دی نه دی. امام غزالي رحمه الله لیکلي چې د انسان د ضرورت پته نه لګي. څه ضرورت مطابق شی دی هوټل نه راخله، الله اجازه درکړي. چا ضرورت ډېري له چا صحیح لګي. که د ضرورت پته نه لګي نو الله اجازه ورکړي. که دا پته لګېده الله پابندي لګولی چې دونه راواخله زیات څه کوه مه راخله. امام غزالي رحمه الله یو عجیبه غونده تحقیق کړی. دنیا هوټل دی، نوې راځي او زاړه تیزي. دا ادریسي کاندلوي صاحب دغه آیات باندې وضاحت کړی دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم وتفکرون فی خلق السماوات والارض. په دې ځمکه او اسمان کې لآیات لأولی الالباب د عقلمندو لپاره دلایل دي. انسانانو په دې دنیا نظر دی، خو هغه سارقانه دی څه، او د نیکانو په دې دنیا نظر دی دا عاشقانه دی. سری
الله دنیا هوټل جوړ کړی دی له دوه قسمه خلک راځي. یو له عقلمن خلک راځي، هغه د هوټل ته ګوري چې یاره دا پکیب کې څومره ښکلي دي، دا میزونه پکې څومره ښکلي دي، دا ګیلاسونه پکې څومره ښکلي دي، دا پیټنګ یې څومره مزېدار کړی، څومره ښایسته بلفونه یې پکې لګولي، څومره ښایسته میخونه یې پکې والي دي. نو هغه د مالک سره محبت پیدا شي، نو د مالک صفت شروع کړي. یاره یو بادشاه یو بنګله جوړه کړې وه که نه، زما خو ته عقل حیران شولو. نو دا عقلمن خلک دي د الله صفت شروع کړي. نو درې څیزونه الله انسان له ورکړي، درې واړه د الله په عبادت کې مشغوله شي. یذکرون الله جبه شوه که نه، قیاما و قعودا علی جنوبهم دا بدن شولو، جبه په عبادت کې مشغوله وي، بدن یې په ویتفکرون فکر د چا عبادت دی، له زړه زړه په عبادت کې مشغوله وي. دا عقلمن شولو. او غلم ولا راځي، غله پکې ګوري دا ګیلاس خو یاره د 1 لاک روپو دا پر یو جب کې کېږي، دا پیالی په دې بل جب کې واسکټ یې ورته اغوستی او مالک ورته ګوري کیمرې ورته لګولي. مالک پکې پولیس راولېږي، وایي دا سړی ګرفتار کړه او دا هر څه ترې واخله، د هوټل نه وباسه. نو بس دغه زموږ مثال دی. نو هر څه د دنیا نه راټولو خو په جیبونو یې منډو. الله راته ګوري ښه دې هوټل کې چې دا انسان څه کوي. الله پسې فرشته راولي، وایي دا کس اخرت ته چالان کوي نیسه، هر څه ته جامې هم ترې وباسه، ښه بل یو قسم جامې وراغوندي، کفن او سپلۍ هم ترې وباسي، ټوپۍ هم ترې وباسي، له جبونو نه ولا هر څه پیسې وباسي. داسې خالي لاسونه اخرت ته چالان کړي. ښه دا هوټل ستا د پلار دی کرڅرې ترې راټول کړي، دا نور خلک به څه کوي. نو دا د الله فضل دی چې د هوټل نه دا زاړه خلک وباسي، که نه زموږ پکې جوړ ځای نه وي، موږ پکې یو لږ ځای چا نه راکوو، خو دا زاړه دي نو دا نه وي پکې ځان له کمرې جوړوي. نو ښه نو دا عاشقانه نظر دی د نیکانو، د سیندانانو کم نظر دی، سارقانه هغه پکې غلاګانې کې چیزونه ځان له راټولوي. ښه وایي مګه کې دا قیمتي دی، دا د نیکانو ته هم پته ده چې دا قیمتي چیزونه دي. خو جومات په ګوټ کې کښېني د الله ذکر شروع کړي. الله ته څومره لوی بادشاه یې، تا څومره مېلمستیا ښکلی تنظام کړی دی، خلکو له څومره ښکلی هوټل جوړ کړی دی. نو ثم یمیتکم بیا هم وجني، دا بل نعمت. ثم یحییکم بیا به هم ژوندي کوي، دا بل نعمت شو. او ثم الیه ترجعون، بیا به الله ته واپس کېږي. د الله دیدار به درته میلاویږي. ښه چې د الله دیدار درته میلاویږي، دا بل نعمت شو. نو تاسو به کم نعمت کفر کوئ؟ تاسو دا کفر خو ډېر عجیبه دی. ښه الله تاسو له هوټل جوړ کړی دی، مخکې کې الله وفرمایل چې ما تاسو پیدا کړي وي، اوس الله یې مال له انتظام کړی. ښه یو پیدا کول دی، یو سړی غواګانې واخلي بلا غواګانې راوړي، بوس ولا نه اخلي، غریبانان د لوږې مړي شي، نه به څه کوي. الله یې ما درله انتظام هم کړی دی، تاسو مې پیدا کړي وي او ستاسو لپاره مې انتظام کړی دی. هو الذي خلق لكم ما في الارض، في السابق بیان خلق الانسان وفي اللاحق بیان سبب معاشه. الله د معاش او د زندګۍ اسباب مې له پیدا کړي. هو الذي خلق لكم، دیم نعمت عامه دی. خلق لاجلکم، لام د نفي د پر راځي، مدارک مظهری وغیرہ لیکلي. خلق لاجل انتفاعکم فی الدین والدنیا، تاسو ته نه پاخلی په دین د دنیا کې. ما فی الارض، تمام هغه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول مې له پیدا کړي، ما د له تنظیم کړی، جسمانی حیات تنظیم مې د له کړی. دې دا باندې ابوبکر راضي او معتزله دلیل نیولې چې خلق لكم المدارک لیکلي ستاسو د نفع دپاره، معنا اصل فاشاو کې اباحت دی. د دې آیت نه دا ثابت دی. یو خو داسې چیزونه دي چې الله ته منع کړي، هغه حرام دي که یو الله امر پې کړی دی، الله اجازه ورکړې، دا حلال دي. بعضې چیزونه داسې چې قرآن او حدیث ساکي دي، دا مباح دی او که حرام دي. ابوبکر رضی او معتزله او دا رایه ده چې اصل فاشاو کې څه دی؟ اباحت ته، دا مباح دي. نو په دې ایت دلیل نیول. خلق لاجل نفعکم، تاسو د نفع دپاره تمام هغه څه پیدا کړي چې په ځمکه کې دي جميعا ټولو، او بیا ستا لپاره انتظام کړی دی. ثم استوى الى السماء ثم قصد قصدا مستويا، مدارک دا معنا کړي. بیا الله قصد مستوي وکړو الى السماء، اسمان، فسواهن، برابر کړ اسمانون. سواهن ضمیر مبهم دی، مدارک کشاف غیر لیکل.
اور سبع سماوات تفسیر دی، تعالی ضمیر تفسیر. الله و اسمانونه برابر کړو. الله دلیل ذکر کوي، وهو بكل شيء علیم. الا یعلم من خلق، هغه ذات چې پیدا کول کوي نه عالم نه ولی بنئ. چې الله خالق ته نو عالم هم دی، هر څه الله ته معلوم دی. وهو بكل شيء علیم. خدای یاد کې داراله چې زمکه الله اول پیدا کړي او اسمان نمبر 2 پیدا کړي. سورہ حامیم سجده کې بمراش خلق الارض فی یومین، زمکه په 2 ورځې کې پیدا کړي. بیا الله قدر فیها اقواتها فی 4، خوراکونه پکې پیدا کړي دي په مخ پتاتیمه د 4 ورځو کې. ثم استوى الى السماء دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا فقضاهن 7 سماوات فی یومین. په 2 ورځو کې و اسمانونه پیدا کړو، په 2 ورځو کې. او مسلم یو روایت کې تفصیل هم راغلی، د اتوار او د پیر فورت الله زمکه پیدا کړله. مسلم یو روایت داسې راغلی، د منګل او بوت په ورځ پکې د غرونه او خوراکونه پیدا کړو. د زیارت او د جمعې په ورځ الله اسمان پیدا کړ. زیارت او جمعې په ورځ اسمان پیدا کړ. اور جمعې په ورځ د مازدیګر په ټیم کې الله آدم علیه السلام پیدا کړ. په شپږو ورځو کې د ځمکه او اسمان جوړ کړو. الله په یو سیکنډ کې جوړولی. و دا انسانان له تعلیم ورکړه چې تلوار مه کوئ. څه تلوار شیطان کار دی. ښه په قلاره کار کوي، په قلار چې سبق وایي په قلاره وایي. ښه کلک مولیان چې ښه پخوا به علاقه کې یو مولا خو سم مولا عرفن به ویلی و. اوس یې عمر ورته رالږ که ښه د اردو د رسالې پکې داخلې کړي چې دا ووایه، کتابونه یې ترې نه لرې کړو. په کومو کتابونو سړی مولا کېده هغه ختم شروع. بس هغه اردو رسالې وایي مولا چې سورې ټوپۍ په سر کې هم چمن دی ګرې نیست. یو زه مولا یم او دا نور مولیان چې ټول څه به سرحد را جمع کړي، زما په شان یو مولا ترې نه جوړېږي. څه دا خبرې کوي. بس دا د اوسني علم نتیجه ده. کلک مولیان جوړېږي، په قلاره وایي خو سم کلک مولیان جوړېږي. دوره په کار داره زما په خیال کې چې 2-3 کاله کې کېدی. بیا کال کې شوه، د کال نه اوس په 2-3 میاشتو کې شو. په یو کال کې 5-6 دورې کېږي. بس طالب دی اوس ناست نو دوره مې وکړله او بس فارغه شوم. ښه اول سورہ حامیم سجده نه معلومیږي او ردې نه چې الله اول ځمکه پیدا کړې وی اسمان پیدا کړې. عبدالحق دهلوي رحمه الله تفسیر حقانی کې وضاحت کوي چې آبادی د ښکته نه جوړېږي. څه اول بنیادونه جوړ کې بیا دیوالونه بیا پلنټر اچوي. الله د ښکته نه ځمکه جوړه کړه او بیا پسې جوړ کړو پلنټر واچاو چې اسمان دی. او ورانی کې د بره نه ښه ورانی کې څه اخیر پارو کې بل آیتونه راځي اذا السماء انشقت اذا الارض مدت. اذا السماء انشقت مخکې ده کې اذا الارض مدت مخکې ده. اول به اسمان ورانی کې بیا ځمکه. اذا السماء انفطرت آبادی ورانی کې د بره آبادی کې د ښکته. ښکته نه الله جوړه کړې او د بره به ورانی. شبیر احمد عثماني سے وضاحت کړی دی چې دلته ثم راغلی، حامیم سجده کې ثم راغلی، سورہ نازعات کې یو بل آیت راغلی والارض بعد ذلک دحاها. ځمکه الله د دې نه وروسته غوړولې. د هغې نه خو معلومېږي چې ځمکه وروسته ده د اسمان نه. دې نه معلومېږي چې ځمکه مخکې ده. شبیر احمد عثماني صاحب یو خو عبدالله بن عباس عنهما تطبیق کړ چې ځمکه مخکې پیدا شوې اسمان وروسته. یو ځمکه پیدا کول یو غوړول د اسمان نه وروسته ده. شبیر احمد عثماني صاحب وایي چې دلته سورہ حامیم سجده کې ثم سورہ نازعات کې بعدو دا له تراخی فی ذکر دپاره دي، ترتیب دپاره نه دي چې ځمکه مخکې ده د دې نه وروسته بله خبره واوره. دا په ذکر کې وروسته دی او په وجود کې په مخکېوالی او وروستهوالی څه نه کوي، دلالت نه کوي. خیر بهرحال جمهور تفسیرونه دغه وضاحت کوي. الله اراده وکړه اسمان ته اسمانونه پیدا کړو. دا دویم نعمت شو. دریم نعمت عام نعمت ستاسو نیکله مې شرافت ورکو. څه مې ورکو؟ دا دریم نعمت دی. یو نعمت دا دی ته مې پیدا کړې، بل نعمت دا دی ستا د خوراک انتظام مې وکړو، بل نعمت دا دی ستا لپاره مې بله چت اسمان پیدا کړ لاندې پیراش ځمکه. بل نعمت دا دی چې ستا نیکله مې شرافت ورکو. داسې ووایو یا داسې ووایو
مخکې کې بیان نه دیو چې مال تربیت جسمانی تنظیم وکړو. څه دا خوراکونه دسترخوان مې لب کې په وغوړاو، خوراکونه مې لب کې څه کړه پیدا کړه چې دا خورا اوس کا خو کلو واشربو ولا تسرفو، تر مرۍ ځان مړه کوه، خورا اوس کا د مرۍ ځان مړه کوه. اوس الله وایي د حیات روحاني تنظیم یې له وکړو. څه حیات جسمانی وکنه، حیات روحاني د پاره مې پیغمبران راولېږل. اول آدم علیه السلام دی او د هغې نه وروسته پیغمبران بیا راغلي. څومره ښکلی ترتیب دی. هغه حیات جسمانی و، دا سره حیات روحاني نظام مې له وکړو. دا یې ربط او ما تاسو ته سورہ بقره سورہ فاتحه شرح ده. الله رب العالمین دی څومره ښکلی تربیت یې کړې. فی سابق بیان النعم العامة والخاصة وفي هذا الرکوع بیان النعمت العامة. مخکې رکوع کې خاص او عام نعمتونه ذکر شو، په آخر کې عام نعمتونه ذکر شو. دې کې هم د عام نعمت ذکر کی او خلق آدم علیہ السلام. خلاصہ د رکوع بیان ضرورت الوحی والالهام، بیان ضرورت وحی او د الهام دی چې وحی او الهام د ضرورت دی. ماخذ 37 نمبر ایت دی، ماخذ 37 نمبر. وإذ قال ربک ردی شروع نه چانه وشوله، د رب نه وشوله. ها حیات روحانی کا سامان مخکې سو حیات جسمانی کا سامان، اوس حیات روحانی کا سامان. هغې سامان ذکر کیږي. وإذ قال ربک، یاد کا هغه وخت چې ستا رب وي. د آدم علیه السلام واقعه ساوی لیکلي 2 سورتونو کې الله ذکر کړی دا. سورہ بقرہ کې ذکر کړی دا، سورہ اعراف کې ذکر کړی دا 2 شروع، سورہ حجر کې ذکر کړی دا 3 شروع، سورہ اسراء کې ذکر کړی 4 شروع، سورہ کہف کې ذکر کړی 5 شروع، سورہ طه کې ذکر کړی 6 شروع، سورہ صاد کې ذکر کړی 2 شروع. او تفسیر حقانی وای سورہ آل عمران کې هم ذکر کړی. دا بات شنو سورہ آل عمران دا و چې کوم دی دغه ذکر کړي، ساوی او د اتم او تفسیر حقانی ذکر کړي. د آدم علیه السلام واقعه چې ذکر کړي په دې کې حکمت سره فی هذه الآیات امور، ساوی لیکلي د آیات کې ډېر امور دي. هغې ته پکې اشاره ده. منها مشاورة العظیم بالحقیر، یو امردار چې لوی سړی به د وړو کې څه اشاره مشوره کوي. څه به کوي؟ دا به نه وایي چې زه خو غټ سړی یم وزیر اعلی یم زه مشورې ولې کوم. نه د منبرانو څه وکړه، زه خو شیخ یم او استاد یم، زه له شاګردانو څه څنګه مشوره وکړم، زه خو مهتمم یم د مدرسینو څه څنګه مشوره وکړم. الله مشورې ته ضرورت نه و او الله فرشتو نه مشوره غواړي. دا انسانانو له څه ورکوي؟ تعلیم ورکوي چې زوی بادشاه یم او فرشتو نه تپوس کوم نو تاسو کې څه کار کوئ څه کوئ په مشوره باندې کوي. ساوي یو مسله ته دا معلومه مشاورة العظیم للحقیر ولا باس بها لتالیف الحقیر. په دې باغ نشتره چې دا حقیر په الفت کې غورځول شي. ومنها اظهار عز الملائکه عن الغیب، ساوی لیکلي دویمه خبره دا معلومه شوه چې فرشتې د علم غیب نه عاجز دي. دریمه خبره ومنها فضل آدم علیه السلام علی الملائکه، فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو معلومیږي ذکر کی. او سلولم منها لا ينبغي ترک الخير الكثير لاجل الشر القليل، ډیر خیر به د لږ شر د وجه نه پرېږدي. دا جهاد چې مسلمانان کوي دې کې شر قلیل شته، تخریب البلاد وشي، تعذیب العباد وشي، خو اعلان کلمت الله سره خیری کثیر دی. نو شر قلیل د وجه بس نه کې چړې اپریشن کوي. ښه نو ګوته کټ دا شر دی که نه دی؟ ګوته کې کینسر دی کټ کړه، دا شر قلیل دی. خو د مر نه ځان بچ که دا خیری کثیر دی. نو خیری کثیر به د شر قلیل د وجه سړی څه نه کوي؟ نه پرېږدي. دا انسانان به څه فساد هم په ځمکه کې کوي، څه نه څه شرین به هم پکې، خو دا به د الله عبادت کوي. دا خیری قلیل دی. سره د خیری قلیل د وجه نه شر قلیل د وجه به خیری کثیر څه نه کوي؟ نه به پرېږدي. دا د دې نه بله مسله معلومه. داسې وایي چې مخکې دعوه هو بكل شی علیم، دا دلیل دی. د فرشتو واقع ذکر کړه. فرشته سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، زمونږ هغه علم د کتاب را کړی، علم کلی تا پورې خاص دی. مخکې کې دعوه د دلیل شو.
اذ قال ربک، یاد که هغه وخت چې رب ستا وي للملائکة فرشتو ته انی جاعل، دا بل نعمت دی. خاصه نمبر 4 کې ویل لیکلي زه پیدا کوونکی په ځمکه کې خلیفتن خلیفه. خلیف فاعل وزن دی بمعنی الفاعل دی دلته څه خلیفتن منکم، ستاسو نه به خلیفه یي، یو معنا دا شول. لأنهم كانوا سکان الارض مدارک لیکلي په ځمکه کې فرشتي اوسېدلې. نو یو معنا دا چې خلیفتن منکم یو انسان پیدا کوم هغه به ستاسو خلیفه یي. یو دویمه معنا یې کړې ده خلیفتن مني، زما خلیفه وي. لأن آدم علیه السلام کان خلیفة الله فی الارض، الله خلیفه. وکذلک کل نبی. دا یو خبره یاد کړئ، په یو څادر کې دوه نعمت راشي، په یو سړي کې دوه صفت راشي، هم د الله نبی او هم ول الله بادشاہت ورکی. دې ته خلافت الهی وایي. څه ورته وایي؟ آدم علیه السلام له الله څه ورکړه؟ خلافت الهی. داود علیه السلام یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض. په یو کمبل کې دوه صفت راشي، ولی او والی. څه ولی د ولایت نه مشتق دی، والی د ولایت نه مشتق دی. معنا د